بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الاول فی الامثال والمواعظ. اول باب دی مثالونو او د نصیحتونو په باره کې ده. دې کې ضرب الامثال شولو، مثالونه شولو، نصیحتونه، مواعظ حسنه دا ښایي. 153 نصیحتونه دی مولانا محمد حسن صاحب ننوتوی رحمت الله علیه جمع کړي دي. اول دیس اول الناس اول ناسن، ټولو خلکو کې اول حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راغله ده. الله رب کریم پیدا کړه ده او ټولو نه اول هیره د هغه نه شوي وه. کله خدای په کوته دا خبره کړې وه چې دغې شجره خاصه ممنوعه نباتت شه نه تناول کوې، خو هغه نه بیا هیره وشوله په دې شي کې. نه انسانانو نه هیره کېږي او دا هیره څه ده، دا که چیرې په زوره باندې سړي نه نه وي که نه، نسیان باندې خدای پاک سړی نیسیانه. پیغمبر علیه السلام ارشاد د محمد دپاره وسوسې شولې او کوم شیونه په هیره سره وشي هغه مفته، خو قصدن کوم شی وشي یا زړه کې د کومه خبر راغله په خولې د یورې راوبسله، بس دا در باندې اوس چاپ ولګېدلو، خولې باندې په چیشه نه راباسې. که زړه کې د ډېر کچا کچا خبرې تویږي یا ډېر ګند وند خیالات تویږي یا د الله په باره کې غلط خیالات تویږي، خولې باندې به نه بیانوي. نمبر 2 آفت العلم النسیانو، چې د علم دپاره کوم آفت ته مصیبت ته هغه دی سړي نه په ویرېږي. ډېر شیان سړی زده کړي بیا په ویر وي. خالي څه بل ورځې 3 بابه مې ویلي 3 چپټره اوس رانه په ویر دي. که په ویرېدله نه بیا خو به ټول خال اسمان ته رسېدلي وه، په ویرېږي. خو دې دپاره خو علماو اندایلي دي که نه څه العلم صید، علم اخکار ده، والکتابة قید، او لیکل دې دپاره زنځیر ده، دې سره تم کېږي. کوم شی وایې که نه بیا کپۍ کې لیکه ځان سره. نن دنه په ویر شو سبا بیا په کار رسي. کېدای شي دا نکتې تا ته بیا بل کتاب کې یا چا خولې نه نشي میلو. ځنه خلکو نه ورېږي ځنه نه ورېږي. اوس ځنه چینې ته هېر شي هغې اوبه بدلې دي که نه، بلې چینې کې که هغه اوبه تا پیدا کړي مشکله ده. ځنه داسې شیان دي که نه، که یوه کان نه راوځي یوه مین نه راوځي کېدای شي دا بیا په دنیا وګرځي پیدا ونه کړي. نو ځنه سړي خولې نه داسې خبر راځي چې هغه بیا ته ولټوه خو پیدا به نه کړي، ځکه یې څه لیکلي ښه دي. الجهل موت الاحیاء یی، څه نپوهی شوله جهالت شولو، دا د ژوندیو خلکو دپاره مرګ د چې کومو خلکو زړونه څه ژوندي وي رښتیا ورسره هغو ته خو نه برداشت کېږي. خو د کوم خل ځان ته ژوندي نه یایي که نه، ناپویه خال وي، علم نه خالي وي، جهالت ورکېږي، دا مړه شماره. ځکه چې علم نه بغیر داسې مثال ده لکه سړی وي خو سترګې نه کندو ته به غورځي. یا مثال روانې چې ته په شپې باندې سترګې دا شته خو لایټ د سره نشته. العلم نور، علم خو رڼایي ده که نه. علم از د نالج از د لایټ، نو چې دا لایټ د سره نه وي بیا په څه شی کوې نشي تللی. مخته یو نصیحت یایي متل ده چې الناس اعداء لما جهلو، خال د هغو شیانو هغه دښمن وي چې کوم باندې څه نه پوهېږي. د ځنه خال د ځنه شي وي د دوره دښمن جوړېږي، داسې نفرت ورسره کوي چې کرکه مو ده د سړي سره یا د شي سره، دا د هغه په قدر باندې پوه نه وي اصل کې، او د هغه شي نه خبر نه وي که نه. چې کله پوه شي په بیا ورځ څلور سر پسې سولوي هغه ټایم هې تېر وي که نه. او کوم سړی چې کوم شي باندې پوه نه وي که نه، بیا هغه شی هغه په مخ کې چېړه ډېر مه بینوا ډېر مه کوه مه، ځکه سړی دښمن وي هغه ته د خوند نه هېر کېږي، پوهېږي په نه. العاقل تکفیه لشرط، هوښیارانو خو دا خبرې ډېرې کړي، خو دا ټولې کتابونه راخیستې شوي دي. ساکل سړي ته اشاره کفي ده. کوم سړی پوه وي، عقلمند وي، دانشمند وي، هغه ته اشارې باندې کار چلیږي. هغه ته دوره ډېرو خبرو ضرورت نه وي، بس لنډې خبرې باندې پوهېږي. مخته خبره ده دا ټولې خبرې حدیثونو کې شو، دې ته اقوال زرین نه ویل شي. دا هغه خبرې چې سرو زرو سره لیکلې په کور د سپینو زرو سره، خو دا چودره واشتو هغه نه ښه دی سړی دماغو کې ولیکي او زړه کې ولیکي. هغه دی العجب آفت اللب،
خود پسند انسان څه ځان ورته ډېر پسند کېږي هر څه کې خپله رای ورته ډېره ښه لګي دا د زړه ولې څه ده آفت د دې سره سړي زړه تباه کېږي دماغ ورسره ختمیږي کله سړی څه خود پسنده څه وګرځي خود رای وګرځي مشرانو نه مشوره نه خلي زه پوه یم که نه یارې زه پوه یم تعلیم ده د هغې هغې ټیک د تعلیم ده د علم ده د سره ښځه نه داسې شیان د تجربې سره تعلق ساتي ته په دغو والګاډو باندې نه یې تېر شوی مولانا څه کله هغه ځای باندې ویر شي کیدای شي څه هغه ځای کې بیا واوړي په څټ وغورځي نو ځکه یې څه تاسو اعجاب رای نه ځان ساتئ ابن ماجه کې حدیث ته څه کله دا سړی شروع کړي که نه څه خپلې مشورې ته یې ما مشوره بس صحیح ده که نه دا نور صورت دې څه شي باندې پوهېږي نو دا خبره در کې پیدا شوه توبه وباسه ځکه زده د ګنهګارۍ خبره ده هر برتن کې خامخا یو شی ایښی د ټول انسانان توغون انسانان دي کیدای شي دې کې څه شه پرته وي دغه برتن به خالي نه وي دې وله لوټه داسې لږې راوړه چې خونې نه کیدای شي شه به راوځي ستا چې خونه نه ده څه بس صرف نه شربتونه راوځي مخته خبره کوي چې اذا تم العقل کله څه د سړي وله عقل پوره شي که نه نقص الکلام د هغه خبرې بیا ډېرې کامې شي کوم سړی هوښیار وي پوه وي عقلمند وي چې ازغی وي د پوستکی خالي نه وي نه هغه خبرې کامې قدرتي خبرې ده تاسو وازم یایي کوم لوښي کې سندابال ډېر داسې کې ګوک ونوځي چې کوم خالي لوښی وي ټانګه درې خونه ټنګونه نور وځي سرانګاونه پیدا کېږي کوم سړي کې کټوخه خالي وي که نه هغه خبرې بیا ډېرې وي ځکه څه هغه بس پوهېږي نه خپله ښه پوهي څه کوم سړی یا کوم لوښه ډېر ډاک وي هغه نه اواز کام وځي داسې کوم سړی څه عقل نه ډاک وي که نه خبرې ونه کامې راځي ډېرې خبرې نه کوي او چې کوم لوښه بیا پوره ډاک شي که نه هغه نه د اواز نه راوځي که خیال مې څه کله د لوښه خالي وي که نه د نیم پورې د سار یې خالي وي څه مزال کې غوږ اوازونه راوځي د کوم سړي څه دماغ لږ پوره څه نه ایښی دا لږ ډېر پرتېږي دوی څه د عقل زده کړئ عقلمندو سره کینئ لکه سبزۍ وله سره سبزۍ میلیږي عقلمندو سره میلیږي مخته خبره کوي څه الادب جنة للناس د کوم سړي کې ادب ورکوي که نه دا سړي دپاره ډال ده خلکو دپاره ډال ده لکه تو کې کله ادب درکوي بیا څوک در باندې نه دي رسېده تو دپاره ډال ده ډال دې تیل شي لکه تو باندې څوک ګزار کوي حفاظتي شی د سره وي تورې ګزار در باندې کوي مخې ته نیول شي خپل شی هغه سره سړي حفاظت کېږي اوسپنې ټوپۍ په سر کېږدول شي شپې که چوپ ته به ویشتلی ګزار در باندې وکړو نه خوږېږي بېهوشه کېږي به نه ادب شولو زینت شو تهذیب دا سړی بیا د خلکو نه ساتي او خلکو دپاره حفاظت وي مخته خبره حدیث کیا شو دا خبرې حدیث عقلمندو خبرې دانشمندو کی دنیا ہے الحرص مفتاح الذل حرص کول دا د ذلالت کنجی ده کله سړي کې حرص وله خوله رکولو شي نه به دې ته ذلت وله نلیه هغه نه رکولویږي دغه نه سوره حرص وي مغور ورته ذلت رامخته کېږي څه حرص نه ځان ساتئ القناعة مفتاح الراحة مخته خبره ده څه ده صبر کول کوم شی څه خدای در کړي په هغه باندې باسیا شکر د خدای ډېره مهرباني دي ډېر کرم ده د خدای سره ډېر نوازش در باندې کړی دا د راحت کنجی ده که کوم سړی آرام پسې سار شي که نه څه ځان ته راحت لټوي څه زړه مو په سکون شي دماغ مو په سکون شي یې څه بیا د ځان نه باندې خلکو ته څه کسه یې که نه دې ته ډېر ټوسېږه یامه ځکه دې سره د راحت ختمېږي یارې والا د پلانکی سړی خو دې شي کې مخکې اوس به چا پسې رسېږو دې دنیا کې خو یو سړی به یو نه یو شي کې د نه خامخا مخکې یا به د نه عقل کې مخکې یا به د نه ګوډو پیکاپو کې مخکې یا به د نه روپیو کې مخکې یا به د هغه خبره چلیږي یا به حکومت کې څه شي هغه خبره چلیږي یا به عوامو کې د هغه شهرت ډېر وي یا به د هغه عزت ډېر یا هغه کې به میلان ډېر یا هغه کې حسن ډېر چې شي مقابلې به کوي ټولې خبرې خو څوک یې نشي جمع کېدل دې دنیا کې پوره انسان نشته خو ټول یو بل ته محتاج دي قناعت نه کور خلی او کوم خدای در کړي که نه په هغه باندې خدای ته صبر کوه داسې مه یې څیارې کور نه وشولې دې سره مړه کور نه وشولې خو د ځان ته خپله بس ویلو څه ماته راحت نشته زه ځان په خپله پریشانه کوم الصبر مفتاح الفرج دی څه د خوشحالۍ دپاره او د کشادګۍ دپاره څه کله ته باندې څه مصیبت وي نو د صبر دې دپاره کنجی د دنیا کې عقلمندو خلک ویلي د غټ سپه سالار شولو جنګي خلک
څه څو غټ غټ میدانونه ګټلي دي په دنیا او داسې لوی د هغه تېر شوي د هوښیاران څه هغو ته به خلکو شک ول سرنیګوب ورته کېدلو هغه ویلي چې اول خو عقل استعمالوه د دښمن په مقابلې کې عقل سره سړی وایي زور سره وایي کیدای شي څه خوښ شي ځکه چې زور کې هغه نه زور یې خامخا ګرېږي چې یو زړور ګوډه په ویر شي رکشه یې له هغونې ګرۍ داسې نه ده دوی څه بیا دویم شی دی که نه چې زور د ورسره نه رسیږي عقل ولا که نه بیا صبر نه کور خله ځکه صبر نه کور واخلي که نه یو ټیم به راشي بیا به څه شي مضبوط شي النقد خیر من النصیحة نقد شی څه ده د قرضې نه بهتر ده کله کله چاته د ښېګړو وعدې ورکوي که نه سیاره د سبب داسې شي پلانکی شی داسې شي که نه بیا در باندې داسې کوم پلانکي ټیمونه پرېږده نقد چې هغه راواخله لږ وي شاید لږ یې جلوبی وي خو څه نقد یې وستی چې 1 کیلو راوړو هغه خوند نه کوي ورست الجاهل یرضا عن نفسه دی څه بې عقله سړی ځان نه ډېر خوشحال وي بس ته ټوله دنیا کم عقله لاګي دا خو تاسو هسې اورېدلي چې کم عقل سړی ټول کلي د لیوني نه یې ځان ته هوښیار نه یایي نو داسې په ځان خوشحالي کوم کار کوي چې زه ښه کوم حالانکه داسې نه ده السعید نیکبخته انسان څوک ده من وعظ بغیره هغه انسان د څه بل سړي کې څه خوبۍ وګوري د نه ځان ساتي دی پام کولی رو بله ورځې سړي دي دغې خبرې وجې نه بېزتۍ شوی دا خبره دا بیا نه کوي هغه ځای کې دا پوه شوی که نه هوښیار ده سیارې دي دغې کار د لاسه خو بله ځای سړي 2 غاښونه مات شي زه به دا خبرې بیا څنګه کوم نه دي دا عقلمند سړی له شکچو کس ته ولیدلو که نه چې یو کار د وجې نه ورته دچکا ورسېدله هغه کار بیا ته ما که ته اوس هوښیار یې عقلمند یې پوه یې نیکبخته یې که داسې نه یې که نه خلکو د ډېرې تجربې وکتلې خلکو باندې د بلاګانو آفتونه وکتلو خو ته اوسه پرې پوه نه شولې یا یې څه ډېر وخت در باندې تېر شو خو عقل د ځای ته رانغلو نو دا ښه خبره نه شوه عقل حاصلول پکار دي تو ته پته نشته دغه کارونه لاسه خو بله ورځې سړي ځان خوړلی سړي یلو بله ورځې به ته څنګه دا کارونه کوې تا په مخ کې داسې نه دي شوي بله ورځې پندنه شوه ده ته ولې دا کارونه کوې دا عقل نه سیلی پوه شې دا بېوقوف ته دي ته بیا ډېر نصیحت